یو سړی د روجې په حالت کې همبستري وکړه، یعنی بیبي ته نزدېکت وکړو، خو دی وایي چې دا مسله زما په علم کې نه وه چې په دې سره روجه خرابېږي. دا بالکل ماته معلومات نه او په لا علمۍ کې زما نه دا کار شوی دی. نو آیا په دې کس باندې کفاره راځي او که کفاره پې نه راځي؟ ګوره چې د ټولو نه مخکې خو په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې هر هغه بني ادم که نارینه دی او که زنانه ده، خو چې عاقل دی، لیوني نه دي او بالغ دی، نابالغه نه دي، او د رمضان المبارک د فرضي روجي نیت د پېشمني نه کړی دی او بیا د ورځې د روجي په حالت کې دوی جما وکړله، نزدېکت یې وکړو، دخول یې وکړو. لازمه نه ده چې انزال دې شوی، مني دې خارج شوي، خو دخول وشو. نو د دې ښځې او خاوند د دواړو روجه خرابه شوله، د دې روجې قضا پې عمراله او کفاره یعنی شپېته روجي چې پرله پسې به نیسي، په منځ کې به پکې وقفه نه کوي. که وقفه وکړله دا به کفاره نه ادا کېږي، دا به دوباره د سر نه کېږي، دا کفاره په باندې عمراله. خو کو دلته داسې و چې خاوند جبر کړی په ښځه باندې او ښځه مجبوره کړې وه، د هغې رضا نه وه، نو بیا په ښځه باندې صرف د یوې روجې قضا د کفاره پې نشته او په خاوند باندې قضا ده او کفاره پې ده. اوس که داسې و چې دوی په روجو نیولو باندې بالکل قادر نه و، یا د بوډاپې د وجې، د کمزورۍ د وجې، او یا په دایمي مرض کې مبتلا دي، په دایمي بیماری کې مبتلا دي، ارضي بیماری نه ښه چې کله ناکلی دایمي بیماری داسې ده چې د هغې د وجې نه په روجو نیولو قادر نه دی، د جمعې په لنډو ورځو کې نشي نیولی، نو بیا به دوی داسې کوي چې بیا به دوی کفاره په دې طریقه ادا کوي چې شپېتو مسکینانو ته به 2 ټیمه څه ورکوي، روټۍ ورکوي، او یا به شپېتو مسکینانو کې هر یو مسکین ته د سرسایې په اندازه باندې د یو کس چې څومره سرسایه ده دومره به هر یو مسکین ته قیمت ورکوي، یا دومره غله به ورکوي، غنم به ورکوي په باندې 2 کیلو. نو په دې سره به د دې کفاره څه شي، دا به ادا شي. خو دا په هغه ټیم کې چې په روجو نیولو بالکل قادر نه وي. که په روجو نیولو قادر وو نو بیا په دې سره کفاره نه ادا کېږي، بیا به روجې خامخا نیسي. بله مسله دا وکړه که په یو رمضان کې بار بار د چا نه داسې وشو، یعنی یوه ورځ یې جما وکړه د روجې په حالت کې، بله ورځ یې وکړه، بله ورځ یې وکړه، نو دا یاد ساته چې کفاره پې صرف د یوې روجې لازم ده، یعنی 14 روجې پې صرف د یوې روجې کفاره به پې لازمي، او د دې نورو روجو به څه راوړي، قضا راوړي، یعنی د هر یوې پې بیله کفاره دا لازمو نه ده. بله مسله دا وکړه که یو ښځه او خاوند په هیره باندې جما وکړله، په هیره باندې، ګوره هیریږي خو چانه نه، که خاوند نه هیري ښځه به ورته یاد کې هیریږي خو چانه نه، خو شریعت خو هره مسله بیانوي. که په هیره باندې دوی جما وکړله، دخول وشو، نو دا یاد ساته چې په دې سره روجه نه خرابېږي او کفاره پې نه راځي. اوس اصل مسلې ته راشه چې دغه سړی وایي دا خبره زما په علم کې نه وه، نو دا یاد ساته چې په اسلامي ملک کې د پاتې کېدو باوجود د دینی مسلو نه ناخبري دا عذر نه دی. که ته وایې چې زما ته علم نو لا علمۍ د وجې نه داسې شوي دي، نو دا عذر نه دی، په تا باندې قضا راله او کفاره در باندې راله. د رمضان د روجې بنیاد په دغه درېو خبرو باندې قایم دی چې خوراک به نه کې، اسکاک به نه کې، او جما یعنی نزدېکت به نه کې، او تا ته دا خبرې زده نه دي او معلومې درته نه دي، نو دا عذر نه دی. لہذا که بغیر د علم نه چا داسې کړي دي، نو په ده باندې قضا او کفاره دواړه راله. دا ډېر اهم مسایل دي او مسلمانانو ورونو ته هم ضرورت دی، نو د هغې سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبی الامین.